तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है। ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। مل شهري او د مل باشندهیو او د مل خیر خوایو. خو نن تاسو وګورئ عزتمندو، زمونږ د پاکستان تحریک انصاف سره، واحد د پاکستان تحریک انصاف سره د مور او د میره روانه ده. عزتمندو د مور او د میره ولې روانه ده؟ د مور او د میره په دې روانه ده چې هغه عظیم لیډر چې نن په جیل کې پروت دی، هغه د خپل غریب عوامو خبره کړې ده، د امت مسلمه خبره کړې ده، د مسلمانانو د یووالي خبره کړې ده. ډېر مشران داسې ناستي، ډېر نوجوانان داسې ناستي او ډېرې خویندې میندې به داسې چې هغه به په صحتګار نه دغه پیدا اخیستي چې نن تاسو وګورئ په یو اپریشن په لکونو روپۍ خرچه راځي. دا د چا کردارو باندې کې، دا د چا د طرف نه دا عوامو ته ریلیفو، دا د هغې ځوان د طرف نه دا ریلیفو چې نن د تورو تمبو شاته پروت دی. دا د هغه یو غټه ګناه وه. عزتمندو د هغه ګناه بیا څه ده؟ د هغه ګناه دا ده چې هغه د امت مسلمه خبره کوله، د مسلمانانو د یووالي خبره کوله، او په کلیان دا خبره کول چې نه د امریکې په بلاک کې ځم او نه د رشیا په بلاک کې، د چاینا په بلاک کې ځم. زمونږ مسلمانان خپل یو بلاک جوړو چې کم یو سړی مونږ ته په قدر ګوري، مونږ به د هغه ملګري، مونږ د چا ملګرتیا نه کوو. لیډر نن چېرته دی؟ نن هغه د تورو تمبو شاته دی. د چا د وجې دی؟ نوجوانان خبر دي، مشرانو تاسو ته د چا د لاسه دی؟ زمونږ غریبانان د عوامو د لاسه دی. هغه د دې غریب عوامو د حق خبره کول، د یووالي خبره کوله، د دې غریبانو ته د ریلیف ورکولو خبره کوله. نن تاسو ګورئ هغه په کوم حالاتو کې پروت دی. किसी को खौफ से तोड़ा, किसी को मार के छोड़ा, कोई इज्जत से हारा तो किसी को तोड़ के जोड़ा। हक तलफी ना इंसाफी का, जुल्मो सितम सफाकी का, सरकार की हर कम सरफी का, निजाम की इस बदमाशी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। हमारे पास कुछ भी नहीं है और वो फायरिंग करे, फायरिंग की कोई इजाजत नहीं तुम लोगों की।